السلام علیکم ورحمت الله. یو قصه درته کومه. مولا سلام السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ یو قصه کوي خو پته نه لګي یاره د ده دا قصې اکثر روانې خو الله دې خیر کړي چې سمه دا صحیح قصه ده. ما هم د بل چا نه اورېدلې. وایي درې ملګري وو، هر یو ویل چې د ټول نه غټ دله ځایمه. نو یوه زنانه روانه وه، نو هغه یو ملګري ورته لتی کېښوده او هغه زنانه یې راورتېله. نو دې نورو دوو ته وویل چې نه، زه د تاسو دواړو نه غټ دلی یم، دا ښځه مې راورتېله. هغه بل ولګېد او ښځه یې را کېښوده او ښه سمه یې ووهله، ویې ډبوله. او بیا یې ویلي نه ویل د ټولو نه غټ دله زه یم. نو هغه درېیم هېڅ هم ونه کړله، بس دوی چې لاړه نو درېیم ورته وویله چې د ټولو نه غټ دله زه یم. نو یو ورته وویل چې ما راورتېله. دې بل وویله تا خو هېڅ نه دي کړي، نو ته په څه دله یې؟ هغه ورته وویل چې دا زما مور وه چې زه د ټولو نه غټ دله یم. نو دغسې مثال زموږ د اوسني دور دی. اولنۍ دله امریکا ده، مسلمانان یې راګیر کړي دي. دویم دله اسرائیل دی، اپې شروع کړې ده. او د دې دواړو نه غټ دلهګان مونږ یو چې مونږ هېڅ هم نه کوو، بس ناست یو تماشې کوو، زمونږ میندې خویندې وژني او تباه یې کړې. نو ټول نه غټ دلهګان څوک دي نن سبا دور کې مولانا؟ ټول نه غټ دلهګان دا د فیسبوک ته نه مونږ ټول مسلمانان، مونږ ټول مسلمانان.